بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې د مرغوباتو بحث ختم شو دې نه پس ماشومینګه منصوباتو ته راولو. نو ده ته مو وویل چې بچي منصوبات ټولو 12 دي. په هغې کې د ټولو نه لومړنی چې کوم دي نو هغه مفعول به دی. مفعولات 5 دي، خو لومړنی چې کوم دي نو هغه څه دی؟ مفعول به دی. مفعول به دی ته وایي چې په دې باندې دا فاعل دا کار دا واقع شوی، یعنی فاعل چې کوم کار کوي هغه په دې باندې څه شوي یا واقع شوي. لکه ضربه زید امرا، نو اوس د زید دا واحد چې کوم دی لپاره امر باندې څه شو؟ واقع شو. بیا ورته وایي چې بچي دا به موږ پېژنو څنګه؟ نو په فاعل او مفعول کې فرق موږ څنګه کوو؟ نو په دې کې به موږ فرق داسې کوو چې دا فاعل به مرفوع وي، په دې باندې به ضمه راغلې وي، او مفعول به چې کوم دی نو په دې باندې به فتحه راغلې وي. لکه ګورئ كتب الأستاذ الدرس، نو كتب فعل، الأستاذ فاعل، الدرس مفعول به. فعل سره مفعول فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه. ګورئ قرأ فعل، سعید فاعل، الكتاب مفعول به. فعل سره مفعول فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه. دې ځای کې به تاسو د ماشوم نه دا تپوس کوئ چې الأستاذ بچي د فاعل ولې جوړ کړو؟ نو وایي به چې په دې باندې ځان باندې دلته کې ضمه راغلې ده، یعنې پیش پرې راغلی، نو په دې وجه مو دا فاعل جوړ کړو. الدرس ولې مفعول به ولې جوړ کړو؟ سین باندې چې کوم دی نو فتحه راغلې ده، دا منصوب دی، نو په دې وجه باندې موږ ویلو چې مفعول به به منصوب وایو، نو دا چې کوم دی نو څه جوړ کړو؟ مفعول به جوړ کړو. بیا دغه شان دی قرأ سعید الکتاب، هغې تپوس وکړي چې سعیدو دا د ولې فاعل جوړ کړو؟ نو دې وایي چې دا مرفوع دی، یعنې دا باندې چې کوم دی نو څه راغلی دی؟ ضمه راغلی ده، په دې وجه باندې دا څه کړو؟ دا مفاعل کړو. او الکتاب چې کوم دی نو څه دی؟ منصوب دی. الکتاب ولې مفعول به ولې جوړ کړو؟ نو دې به وایي چې دلته کې په با باندې فتحه راغلې ده، او موږ ویلو چې مفعول به به منصوب وي، نو په دې وجه باندې الکتاب مفعول به کړو، او سعیدون چې کوم دی نو څه کړو؟ فاعل کړو. نو فعل سره مفعول فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه، یعنې د فاعل او د مفعول به دا وضاحت موجود ده. دا پکار ده چې دا وپېژني چې دلته کې به دا فاعل موږ به مرفوع وایو، دوه اسمونه راغلي دي، خو یو موږ مرفوع وایو بل منصوب وایو. نو دا مرفوع مو له وایو، دا منصوب مو له وایو، چې دې دا وپېژني، دې د دې مطابق سره کوم دی د دې معنی مو کړي، او دې دا وپېژني چې په دې ضمه او فتحه باندې څه شي دې پوه شي. نو دې سره ماشوم څه کېږي؟ روانېږي به. طریقه درسي ثاني کې ښکلي ترکیبونه د دې راغلي دي، او تسلونه مهم ترکیبونه ورکړي، نو په هغې کې ماشوم سره څه وکړي؟ اجرا به ورسره وکړي، او په دې باندې به پوهېږي چې دا مرفوع منصوب په جوړ کې څه دی؟ مرفوع د څه د وجې نه؟ د فاعل د وجې نه، او منصوب د څه د وجې نه؟ د مفعول به د وجې نه. نو دې سره به انشاءالله ماشوم روانېږي.